بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران مدنی صورت تے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. الله خبر دی په معنا د دې حروف. مخکې مونږ ویلو کنه حروف مقطعات. الله چې دی دا غنه سیوا بل معبود نشته دی، هم هغه د عبادت لایق دی او هغه همیشه ژوندی دی، القیوم او د ټولو کائناتو اختیارمند دی. نزل علیک الکتاب بالحق، هغه الله نازل کو پتا باندې کتاب په حق سره، مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دې نه مخکې دي. وانزل التوراة والانجیل، او نازل کړو تورات او انجیل. من قبل هدى للناس، مخکې د دې نه هدایت کوونکی خلکو ته. وانزل الفرقان، او نازل کړو فرق کوونکی په حق او باطل کې. ان الذين كفروا، بشک هغه کسان چې کافران دي، بآیات الله د الله د آیتونو نه، لهم عذاب شدید، د دوی دپاره عذاب ډیر سخت دی. والله عزیز ذو انتقام، او الله غالب دی او بدله غستونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بشک الله پاک نه پټ نه دی د هغه نه څه څیز په ځمکه کې او نه په اسمان کې. هو الذي يصوركم في الارحام، الله هغه ذات دی چې جوړوي شکلونه په رحمونو کې، یعنی د موریانو په خېټو په بچدانه کې. کیف یشاء، څرنګه چې وغواړي. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته دی لایق د عبادت مگر هغه غالب او حکمت واله دی. هو الذي انزل عليك الكتاب، الله هغه ذات دی چې نازل کړو پتا باندې کتاب. منه آیات محکمات، ځینې آیتونه د دې محکمات دي. هن ام الكتاب، دا اصل د کتاب دی. و اخر متشابهات، او ځینې نور متشابهات دي. فاما الذين في قلوبهم، پس هر هغه کسان چې په زړونو د دوی کې زیغون کوږوالی دی. فیتبعون ما تشابه، پس پیروي کوي دوی د هغه آیتونو چې متشابه دي. منه ابتغاء الفتنة، د پاره دی چې دوی لټوي فتنې. و ابتغاء تأویله، او د پاره دی چې لټوي دوی بدله معنی د هغې. وما يعلم تأویله الا الله، او نه پوهیږي د هغې په حقیقي معنا مگر الله پې پوهیږي. والراسخون فی العلم، او هغه څوک چې مضبوط دي پاخه دي په علم کې. یقولون، نو وایي دوی، آمنا به، چې ایمان راوړی مونږ په دې باندې، یعنی په دې متشابهاتو باندې. کل من عند ربنا، دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. وما يذکر الا اولو الالباب، او نه قبلي نصیحت مگر د عقل خاوندان. ربنا لا تزغ قلوبنا، ای رب زمونږه مکه ګوه زړونه زمونږه. بعد اذ هدیتنا، رسته د هغه هدایت نه چې تا مونږ ته راکړی دی. وهب لنا من لدنک رحمه، او وبخه مونږ ته د خپل طرف نه رحمت. انک انت الوهاب، بېشکه ته هم عطا کوونکی، یعنی هم ته بخونکی. ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فیه، ای رب زمونږه بېشکه ته راجمع کوونکی د خلکو په داسې ورځ چې نشته شک په هغې کې. ان الله لا يخلف المیعاد، بېشکه الله خلاف نه کوي د وعدې خپلې. سوره آل عمران مدنی صورت دی.
او د دې په فضیلت کې پاک نبی صلی الله علیه وسلم دیتا سوره بقره او سوره آل عمران د دوانو سورتونو ته زهراوین ویل دي نه دوه پړقیدونکي سورتونه وی فرمایل امت دی دا دې آیتونو یعنی دا آیتونه دی وایي دا سورتونه دی وایي او وی فرمایل چې دا لولئ د قیامت په ورځ به دا سورتونه په داسې حال کې راشي لکه دوه د وریځو ګټان یا دوه سایبانونه او یا دوه د مرغو سیل مرغو لښکر چې که نه په داسې طریقه باندې به راشي دا دواړه صورتونه او د خپل لوستونکو د طرف نه به الله رب العالمین ته د مغفرت دپاره جګړه کوي چې دا وبخه لکه په زما تلاوت کړی دی نو الله نه به د مغفرت دپاره اپیل کوي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا الله نه سوا بل معبود نشته دی یعنی اله معبود دا هغه لازمي صفت دا دی چې الحی القیوم هغه به ژوندي وي او هغه به القیوم وي مطلب دا چې هغه به د هر څیز اختیارمن وي هر څیز به هغه قایم کړی او دغه شان بیا الله فرمایي چې تورات او انجیل به هم نازل کړي دي خو دا قرآن د دغه کتابونو تصدیق کوي او بیا الله فرقان یادوي چې دا ما فرقان قرآن چې دی ما فرقان نازل کړی دی نو قرآن فرقان داسې دی چې دا قرآن د تورات زبور انجیل د آدم علیه السلام د صحیفو د ابراهیم علیه السلام د صحیفو د موسی علیه السلام د صحیفو دا ټول چې دي دا په دې قرآن کې موجود دي لکه د الله د طرف نه چې څه وکړه نو د دې ټولو کتابونو نه چوړ چې دی هغه په دې قرآن کې پروت دی او دا قرآن د دغه کتابونو هم تصدیق کوي. اوس موږ ته قرآن دا وایي چې د یهودیانو او د نصاراو په دې خپلو کتابونو کې تحریف راوستی دی نو موږ په هغې باندې یقین نه ساتو ځکه چې دوی په خپله په هغې کې رد و بدل راوستی دی او زموږ دپاره الله رب العالمین قرآن پاک نازل کو. بیا الله رب العالمین دا فرمایي چې د الله نه هیڅ څیز پټ نه دی په اسمانونو په ځمکه کې نو د هغې نه پس بیا د وړوکې خبرې ته زما ستا فکر بوځي چې الله هغه ذات دی چې تاسو له د موریانو په خېټو کې دننه په دریو پردو دننه په رحم کې تاسو له شکل او صورت چې څنګه درکول غوښته هغه شانې درکړل خو که تاسو وګورئ نن سبا څومره انسانان دي او د هر انسان دوه سترګې یوه پوز او یو خوله او ژبه او غوږونه که نه لکه د ټولو خلکو خو دغه یو شان طریقه ده لکه د وجود اندامونه یو شان دي خو د رنګ اختلاف د قد و قامت اختلاف د نقشونو اختلاف د هر ځای تر دې پورې چې نن کمپیوټر دا خبره ثابته کړه چې د هر بنده د ګوتو د پرنټ نه لکه دا لکیري چې که نه نو هغه هم جدا جدا دي لکه خلک حیران دی که نه کافر نن حیران دي چې دومره الله رب العالمین داسې خالق دی د دې نه بله غټه خبره شته دی. بیا الله رب العالمین فرمایي چې هغه الله چې ستاسو دپاره کتاب نازل کو په دې کې ځینې محکمات دي او ځینې متشابهات دي نو په متشابهاتو او په محکماتو باندې د ځان پوه کولو دپاره دا خبره ده چې محکمات هغه آیتونه دي چې د هغې مطلب واضح دی لکه دا اصل د کتاب ته قرآن ویلی دی یعنی قرآن چې د کوم غرض دپاره نازل شوی دی نو هغه غرض چې دی د آیتونه پوره کوي او په دې آیتونو کې د ټولې دنیا انسانانو ته دعوت ورکړلی شوی دی چې اسلام قبول کړي او هم په دې کې د عبرت او د نصیحت خبرې هم دی او په دې کې د غلط لارو نه منع کېدل دي په صحیح لاره نه غتلل دي او دغه شانتي د دین بنیادي اصول هم په دې محکماتو کې بیان شوي دي او هم په دې محکماتو کې عقیده هم ده عبادت هم دی اخلاق هم دي فرایض هم دي د نیکو حکم دی د بدۍ نه منع کول دي دا ټول په دې دغه کې محکمات کې بیان شو. پاتې شو متشابهات هغه آیتونه دي چې د هغې مطلبونو کې اشتباه راتلی شي یعنی داسې د متشابه هغه آیتونه دي که نه چې په دې خبره تاسو ځان پوه کوئ چې تر څو پورې انسان ته څه نه څه تشبیه نه وي ورکړلی شوي که نه نو موږ په پټو حقیقتونو چې دی په غیبي خبرو باندې موږ نه پوهیږو که نه خو څه نه څه تشبیه راله الله رب العالمین په دې دنیا کې داسې راکړې ده چې د دې دنیا چې کومه طریقه ده نو په دې طریقه الله پاک موږ ته څیزونه ښوولي دي که نه
لکه موږ ته پته لري چې آم چې دی نو هغه یو فروټ دی او څنګه یې خوني نو چې موږ ته به جنت کې میلاویږي نو به یو شانې نو او د دې په شان به لکه یې نه خو موږ به پیژنو چې او دا آم دی که نه دغه شانتې لکه د الله رب العالمین عرش دی وسع کرسی السماوات والارض هغه بادشاهي د هغه کرسی چې د په اسمانونو ځمکه باندې خوره ده که نه نو لکه دا متشابه آیتونه دي لکه موږ ته داسې دغه راځي لکه څنګه چې په دنیا کې یو باچایي او لاندې غلامان او نوکرانی که نه نو الله رب العالمین یو مالک دی اقتدار اختیارمند دی د کائناتو او موږ ټول د هغه بندګانو لکه زموږ ذهنونو ته یو څیز راشي خو دا ده چې اوس مونږ فرشتې لیدلي نه دي نو مونږ د فرشتو نه یو نیک سوچ او یو پاک سوچ چې د ګناه نه پاک دي یو سوچ لرو که نه نو دغه شان څومره چې هم غیبي حقیقتونه دي چې الله رب العالمین د هغې لکه په هغې باندې یقین زمونږ شته خو لکه هغه خو مونږ نه یې نو نه م لیدلي دي نه وله لاس وروړی شو نه یې محسوسو که نه لکه موږ ته په ښی لاس او ګس لاس زمونږ فرشتې دي او زمونږ عملونه لیکي نو په دې زمونږ ایمان دی چې او زمونږ عملنامې تیاریږي خو دا خو متشابه خبره ده که نه لکه مطلب هغه څه به ته وایي لکه مونږ خو لاس نه شو مونږ اوږې له لاس وروړو نو فرشته خو پې نشته خو چې د چا ایمان مضبوطي او قرآن حدیث ټول نور احکامات هغه وګوري په هغې عمل وکړي د هغه عقیده صحیح نو هغه د دې انسان بیا شک نه راځي هغه د متشابه آیتونه چې دي نو هغه د الله کلام دی او د هغه په یقین دی نو کله چې بنده محکمات وای او یقین مضبوط شي نو بیا ورته په متشابهاتو باندې ایمان راوړل ډېر اسان شي هېڅ ګران کار هم بیا نه که نه تاسو الحمدلله موږ خپل ځانونو ته وګورو موږ خو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نه دی لیدلی که نه او دغه شان نور ډېر خو چې کم خلک کاږئ چا په زړونو کې کوږوالی هغه په متشابهات ورپسې شي نو د هغې دپاره بیا الله رب العالمین ښکلې دعا موږ ته وښوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نو دا هغه دعا ده چې د هر قسم زړونو د کږېدو او د الله د نافرمانۍ نه د بچ کېدو دپاره د هدایت د میلاوېدو دپاره ډېره ښکلې دعا ده ډېره جامع دعا ده د هر مانځه نه پسې خامخا وایې خاص کر چې چاته دا وسوسې ډېرې راځي که نه اکثر ځینې خلک په دې باندې ډېر زیات خفوي او د دین متعلق اسلام متعلق دغه شان متشابهاتو کې شیطان انخلی نو د هغې دپاره الله رب العالمین دا ښکلې دعا موږ ته دغه کړله دا ځان سره نوټ کوئ ښه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله ماله چې د اسلام هدایت نعمت را کړی دی نو زما زړه مه کږوه او الله ماله د خپل طرف نه رحمت راکړه مهرباني را باندې وکړه بېشکه ته عطا کوونکې ته ورکوونکې صدق الله العظیم